نافرمانی مکوئ چې د الله د نعمتونو ناشکري وکئ او د الله کار دی بني اسرائیلو کې چې څنګه د ناشکرۍ ماده وه په دې امت کې په ډېرو بندګانو کې د ناشکرۍ ماده راله هغوی خو دا یو دوه قسمه طعام او دا اوبه څښلې دې امت ته 10 قسمه طعامونه پراته وي 2 او 3 قسمه اوبه او شربت پراته وي لیکن بیم دومره ناشکره دي سبحان الله د روژه ماتي په وخت کې هم جګړې کوي په معمولي کارونو به یې ناشکرۍ نه کوي په کار دا وه چې د الله شکر وکړي انسان د الله طاعت وکړي د الله بندګي وکړي نو دا دماغ یې دومره 105 ته ختلي چې معمولي او ماشوم شور وکړي نو بس راولږي ایمان او زور ماشوم به یې کاره کوي پرون راته یو چا وښوده دا کار کې یو ځناور وړه ماشومه چې د شور مورې کړی ایستې ایستې لکه د الله بنده ستا د لاسونه او د طاقت او صلاحیت الله دې له درکړی و چې ته یې له د 15 کالو ماشومه باندې خپل زور کاره کړې چې ته غره ته لاړ شه امریکایانو سره جهاد وکړه نو چې ثواب خو دې وشي که نه په کور کې ډزې کې او بیا واړه ماشومان وژنې نو زموږ امت دغه قصې شروع کړه په کار دا وه چې د الله د دې نعمتونو شکر یې کړی وی هغه دغه ظلمونه او زیاتي او نافرمانۍ نه کوي دې د وجې نه دا زموږ د عملونو سزا ده چې نن عام امت مسلمه پریشانه دی الله ډیر مهربانه دی ظلم نه کوي وَإِذْ قُلْتُمْ